د موسی علیہ السلام زمانہ دا او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپی درته یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم دا وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر کتا سو ګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی کستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پيو ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر اپیخ هغه ورته وی چې دا سوي هغه صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم هغه ورته ظالم اطاعت څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ الله دې کدا قدر علی چې الله زما دی شي ته محتاج دی نو پټکی به کافر ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج نو دا خود کفر الفاظ دی اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پېته کاله وشو چې دا وظیفه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دی غر کړه هغه ګډه او چلای په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس ز خبره مچ ته څنګه خدای او څنګه یادې دل غواړي ما ته سپت لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تاسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وای چې یوې من لیکن تاسو سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولی یو منی دلیل لري نو به وینا نو دا یاد لره چې خدای څوک یو منی او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بس دا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بس دا کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال را نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي عزیزانو خپه نشئ تاسو تجربه وکئ مون نور مذهب خو پرېږدا زمونږ دا کلمې د عام خلقو ناوریدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالی د جمعې په مونږ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا اخلاص کی بجلیګر مولا ځان له بچرته خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوښې دغه زده کوي لا اله الا الله ګون مو کما خوانه ورته لا الہ نشتہ دے معبود برحق وائی لا الہ نشتہ دے معبود برحق الا اللہ سوا دا خدای لا مانا ایچ نشتہ ایچ او کشتنو څوک دی الا الله علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده لا موجود هیڅ شی نشته هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی علماء راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه اغي ورته وی چې کم شی بچ شبا نشت کیږي سبا بچ کم شی نشت کیږي داغه نن تصور د نشت جایز دی سبا بچ کم شی نه نو کته نن وای چې نشت دا جایز موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموت مړ شي په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور
نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي ها جی مړ زنا کوي مړ شراب سکي مړ کم ګناه کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چر کچالول خونو نیغ به جنت دی ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زواله جنت ته نه چرګ حلال چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځینو مام دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویل ځان له خو نه ویم ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزي ورته پاسه بیخ تیوزه خخول لري وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درې گئی مال څه وصیت کړي ورکوزه شوی دا ویل خخت در پسې لګئی بیختیوزه بندای دی ویل مړ مړ اچرګ ویل خودره ګن پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ویل خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه بدر نه سلب شي د ګناه اراده به ختم شي بالکل چې زه مړ اره ګناه ته چې ورځي نو ته به وایې چې زه خو مړ خدا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وې صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایا چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم اره ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته وښایا ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس چې غلا پسې تللی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلک به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شم غلا یې پرېښې زنا پسې تللی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلک به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه په دې یو توبه پرېښود زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه وایي او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسبیح هم لاس نیکمی بزرگمی او چې پردې مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا وور یو پیسہ دې چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه
دی به منډه کی چې ما سره خو پیسې ډېرې وي، نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دی به ورپسې ورټوب کی، پیسه به راوالي چې پاس راځي، نو پیسه به تی بیا وروغورځي، او 1000 کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه پس. یوه لیشت ځمکه دی چې پردی لاندې کړې وه، یوه لیشت ځمکه، دا 2 طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پیش. دا 2 طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش. یو لیشت. پرون مې په یو قبر تقریر کولو، ما وی خبره واورئ، دا ټول غوړ زیړ ولاړ یې، د مولا خبره خو درته د اوښ پوسکی ښکاري، بباد آمد او بباد رفت. خو یو ټکی ومنئ، یو چې یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته وی سال دی، هغه لاندې نه ورته آواز وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي، چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي. نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي، نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري، بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم. الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه، دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي وو او هر څه نه پوه وې، اوس یې سم نه کېږي. نو زما عزیزانو عرض دا و چې سوچ وکئ، مونږ د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ یو، د تباهۍ طرف ته روان یو، د ترقۍ طرف ته نه یو روان. دا د پاکستان حکومتونه په شکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی، ملک په تړقۍ روان دی. ملک ستا په تړقۍ، ملک ستا د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ. هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو نه نوځي چې تاسو سره د هغې علاج نه. غشي ستا ملک په ترقۍ روان دی. تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی دی. فیول ټیکس په هر بل کې 100 200 تا به بجلی نه خرچ کلی وای به دا فیول ټیکس دی. ستا د ملک پیداوار دی بجلی، ستا د ملک، او پاغي کې د دوی چې څه خوښي هغه در باندې لګي. انکم ټیکس وګورئ، انسپکټرانی په دکانونو باندې ګرځي، ستا څومره انکم دی او دکان څومره کرای دا او څومره د ورځې ګټې او سکول کې دې څوک سبق وایي او پلانې څه چل کې کړه دې ښی او کبدي. د انکم ټیکس شیټای چې در پسې راشي التبزی کده نه ورکه حوالات او جیل کې بدیا چي. دا عذابونه دي چې پتا سو نازل. د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه بې 1200 روپے ټیکس به پیو لګي، جڑا چاته کې. او بیا دنیا کې دولت او سره سترګه چې نو خوار شي تاسو جڑا څو کوو. تاسو دا شیخان میخان چې دفترو ته نږدې ورشي دا سمندم درکې ده. جزا شیخ صاحب جنی اوس پولیس تاواز کوم چې ودی منډه وې نلته یو غریب دې 100 روپے بل په دې بجلی راغی. یو باتای دا 100 روپے بل ورغه چې یو باتای دا ول بل داخل کنو بیا جګړه کوا. تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي. په دې دفترو کې ناس تو تاسو هلاک شي چې سړی بچی درته نخ کاری هغه سره خبره په سم خپل نه کوي. خبره اوریم نه. دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی، د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی. چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي. هاوس رینټ وګوره، هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرای بدل حکومت درکوي. دا وزیران وګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کرای دی علي. په دې پوهیږئ خدایم خوار نه کا پوهیږئ په خبره. هاوس رینټ زه وزیر یم
ملک ټیپر کوم ملک مې ټیپر کړو ځکه چې زه منیسټر یم او کوسېږم خپل کور کې او 10,000 روپۍ کوي زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کوي حکومت له ورکو وزیر اوسېږي خپل کور کې الټا کوي د حکومت نه دا داسې په خبر ګړوند حکومت ته او په خبر ګړوند قوم دی دا پټه پړوند قوم چې دی دا اوس هم دې خلکو پسې منډې وایي او ټوکرای ورته کی دا نه وایي چې تاسو خدای هلاک که زما یو جونګړه د پلار راته پرېښې د خټو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګې ما یو دکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه اچولې ده بچو له پکې روټۍ نشم پیدا کولی زه تاله ټیکس څنګه درکړم ته وایې ملک بغیر ټیکس نه چلیږي ملک او نه چلېدو ما نه دا ګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپۍ خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه یې ډېر ښه تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دي ساتلی هم دي که نه ووایې د غریبانو دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلی دی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دا زمونږ بچي وګوره حرامیان د حرامو د نطفې پیدا دومره ریډوګان هم ورته اغستي کوم ماشوم چې ګورې غوږ ته یې نیولې داسې کوي که نه کوي کوم یو د ډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولې څه چل دی هلکه د سوټۍ زویه کرکټ میچ اورم تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي کرکټ میچ اورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره 100 کروڑه روپۍ په لګېدلي چاته پته ده یو ارب روپۍ په ولګېدي 1 ارب روپۍ په کرکټ میچ ورشه ډیفنس کالونه سره چې کوم سټیډیم جوړیږي د شاهانو د ښځو ګډېدو دپاره په هغې به 1.5 کروڑ روپۍ لګي ستا ښځې له دې په میچونو له او ګډېدو له سټیډیمونه جوړیږي او ما د روټۍ ګټلو ته نه پرېږدې دا ستاسو ملک دی دا هغه ملک دی چې سبا به بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دي سبا به بیا دی له ووټ ورکوي او دوی به بیا کامیابوي کوي به که نه تاسو به وګورئ ته وایې لګیا ته ورشه چې ځان ته څه وایي هغې ورته زه قطعا عزیزانو نه امید یم د دې ملک نه چې دا ملک بم چرته د سړي زامن کی زمونږ اولاد تباه شو بچی تباه کیږي ورشه ستا په دې ملک کې وګوره د دنیا 18 لکه روپۍ ستا د صدر په یو ټي وي سټیشن لګي منصوبه د 1 کروڑ ده 1 کروڑ روپۍ به ټي وي سټیشن باندې لګي د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسټرو لګولو باندې ډېر ضرورت دی او که د پاکستان کې غریبو ته د روټۍ ضرورت سرکاری طبقه وګوره هغې بیړه تباه ده دا ستا سرکاري خلق چې نن رشوتونه علي دا ګرموی ما د کلرک 900 روپۍ تنخواه ده 900 دا چې 9 سره 9 پیدا نه کی په میاش کې دا مور به خټي کوي چرته د بچو له روټۍ پیدا کوي پولیس پیان پولیس مونږ ټول وایو پولیس خراب دی 1 کروڑ زر خراب دی ځه بم په ځای جیب لټوي
په دې چوکونو کې ولاړ دي، بم نه لټي جیب لټي. خو تاسو په ایمان وای چې د پولیس د سپای 200 تنخواه او 24 غنټې د تاڼې نوکر دی. اسی د انصاف خبره کوم او شرط انصاف نه باشد کې تو فرمان نه دی چې 24 غنټې ټوپک پوګه په دې سره کو ګرځي او 200 سره 800 نورې پیدا نه کی دی به خزه چرتا ټاټکی لراو باسي، ټاټکې به پیچلې روټۍ به پیدا کوي. وایا دا به څه نو زما عزیزانو زمونږ ملک بیړه تباه ده. کتا سوای مولیانو مسخسته شروع کړي نو مولا اوسو مولا هما تاسو ته ویلو چې اسړی ماته وی کشمیر ته تله مال نه يم تله ول ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه تله مال ته تله ول نظم نه يم تله نو مال د دوس قوم امام چرته غیرتی کې دیش او چې څنګه ته داسې زین بیختي وزته نه تله به غیرت زم به غیرت نه يم تله نو چې څنګه ته مردار خورې داسې ز بچ پاتې کې دیش چې اوس وزیر صاحب جمعات تراشي او مولا صاحب دا 50000 روپے شکرانه میرا لګلې دا روړې مې دا قبول یې کزو هم قبول نه ومه پیړې د جنت تلاړه بیړې دی غرکش زکه چې زم تاوګه ساتلې هم کنه په دې جمعات کې ناس تم پېمان وای زما د جامع تپوس دکړې ها یاره وای پېمان چې د مولا خختک سورې د بده ورته او په سجده پریوزي ورته ښکاری او ورته وګوره نو یو به ولا پرتګ راوړی چې وای چې دا به وای چې مولا صاحب شرمېدلی لغونې دا څه به وکړي خدایم بیخ پاغه خاص سرمنو باسا د ګډوري عام یو سی بل جمعات له ورکې ځکه چې دی مولا مالا د استنجا لوټې نه ورا کړی چې ورغلی نو ټول کال مولا ستا سرسایه او سرمنې تناس ته نو چاغله 50000 روپے راکړي خدای پراستای چې هغه د وزیر هغه ومه پیړایم جنتی ځکه چې زم تاوګه ساتل بیا وګورئ په دې خبيث ملک ټول ورځ د مولا چڼې ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیاو ایماندار هغه ستاس خاو مرداري ټوکړې او پیشو جوټه کړې ترکاری هغه راوړي نو د مولا د جمعات خوراک نو زم په دې مردارو د بده ورځ عادت شوم کړ کدا څنګه د بده ورځ مولا په مصلا ولاړی ټوخي اول دا جمعات دازه چې پکې ناز د امام پستر ګړون دی په دې مصلا کله ولاړی الحمدلله ټول سلام وګرځي کېړایونی سیو دا چاونه وی جالکا پیجی صاحب ټوخیږي او بوتل شربت درته راوړ په دې جمعات نام کوفه دا داخله چې زمونږ د دوايانو دکان دی او تاسو د جمعې د ورځې چنده چی قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوايانې او دی لوړه او چینی پیاز او تسمار خانی چې زمونږ وګوره او خبرې مو ګوره نو ریل گاډي به را نه کوي په بجلیګر کې زه امام ومنو تو خیدم نو یو ورځ تو خیدم بل ورځ پدریم ورځ د لنډه یو ماتل سټوخ ټوخ کې چرته علاج نه کې مال پیسې را سره نشته چې شربت وار ماتل نو بیا مو درګه په مصلا او چې ور بیا مو درګه د دې مرینه میونی چومینی وو یو سو جقه می ورکو د جمعات د کړکای نه می بارو اور پسې می ور ټوپ کو په دا خېټه می یو سو ټوپ ورته مال دې له ایمان نشته چې دا 2 روپے والا چرته ټوخي ګولای پیوال په مسلمان او درګه بیا ټوخي تاسو داسې خدای پیجندلی د خدای د کور څوکیدار درته سپک کاری خدای سپک اورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک کاری خدای سپک اورک کړی د خزو د جواب پاتې نشوي د خزو د جواب دی که زمون خزي وای ز صدر روډ لازم وای بچ ها ها زبر په تیرستنه جارو کله غریبانو خزي ز په بوم یاسب لازم خو کې می باد دا شیخونه ورته ویلې شي څه مده کوي شیخ بابر بابا لازم الته مالګه سټمه پړمې تیار راځي کوي الته دیوانه بابا لازم غیب علم دی را باندې په مونږ غیب علم هم دی زمونږ په دې خزو غیب علم ناست کمه غریب خزي چې چکر لړو شي غیب علم پکې
تت ورته کولی شي؟ د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ، ذلیل او رسوا شئ، د چا د جواب نه یې. زاړه ګیدړان درنه جوړ دي، سوړې پناه کوئ سترګې نشي راښکاره او نور به ذلیلېږئ، نور به خوارېږئ، نور به رسوا کېږئ. تاسو به د ځان تماشې وکئ. قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي، هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته یو کارغان به غوښي، داسې عذاب به در باندې راځي. د امریکې صدر ریګن نامه ده، د ریګن ښځه خدای راونیوه او د سینې کینسر یې شو. کینسر پیژنئ؟ ناسور یې شو. د ریګن اعلی طاقت ته نن په ملک او دنیا کې سینه یې ته غوسه کړه او ریګن د خپلې ښځې سینه بچ نه کړی شوه. نو تا چې خدای راونیسي تا به څنګه بچ؟ تا به امریکا بچ کړي؟ امریکا خو ستا ملګری ده، ورځ بیرته در باندې روس بمباري کوي او د ورځې درنه 50-60 مړه کوي. هغه دله چې تا ته رارسي ستا به بیړي تباهي. نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای نه، او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک. والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته به په کور کې پروتې، په کور کې او په سړو کې به درنه مږي یری. حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل خار کې، یو کور کې د مور او لور جګړه وه. مور وی بچیا لا په دې پایو کې لګي او بو واچوا کم دي سبب پیسې کمی شي. لوري ورته مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې کچا پایو کې او بو واچول نو سزا به ورکو. پایو کې او بو نن استعمال کې وګوره، د پایو کې او بو وګوره. ګجران پکې بیلې واچي، چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي، دکاندار ته چرایشي پکې بیلې واچي. ستاده ذلیل قوم سره خخته وړ کړی دی او د کورکمان په نرخ خرڅ کړی. د کورکمان قسم په خدای دی چې ستا دې قوم د سپو غوښې د ګډورو په نرخ خرڅ کړي. زمونږ په دې کلي کې یو قصاب دی، د مردار اس په غوښې په دې قوم خرڅ کړي او خورولي. د مردار اس په 20 کاله وشو چې دا مې لیدلي دغه چې زه د لوږې مړ کېږم دغه قصاب نه غوښه نه. اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابون ووینځم چې دې ظالم بیا څه چل دی. د هغه ذلیل قوم دا مونږ خو د بدې ورځې ښیو، د بدې ورځې خمه نشته، وسم نشته، زورم نشته، پچام لاس نه بریږي کینی مونږ پرانا ورځې د بل غوښې او تیکو خوړو والای. شیطانت زمون کور کلی دی، دو جنگول زمون کور کلی دی، فتنې زمون کور کلی دی. د دې قوم انجام به ښه کېږي یا دا قوم به چېرته ښه شي؟ مونږ مالت کې نن یو سړي د وصي سنت دی، د خدای خوار او غریب وریجې پخ کړي دي او صاحب قورمې دي او دا دغه لګولي دي دا غیر چا پیر کې ناتونه مالے کیوں وہ سنت کړه به دی خانه دی خراب ویل ارمان کټنا ارمان. نا زمونږ د مالت خلک بیګا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه بر اعظم بل ماته نه دی ویلی مالداغي غریب کور روان شو او دوی لا پکې ټیپر خانی. نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم، خدای ته وګوره ویښ شي عقل کوي د خدای وګل مزدوری کې لګیا ہے د خدای په قهر اخته 4-5,000 روپۍ دی ولې ولګولې بیاړه هندوستړی خدای ناراض. دا چې دا وریجې څوک الکه تاسو خو هم دا وریجې مریجې په خلکو خورونی کړه په ایمان وایي چې داسې ویلي چې خدای در سره ډېر ښه ویلي. خدای ته وګوره
شل په واده کې د شل دیرشو کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت دي. دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستا د وسی بس کې به نه او بخوریو، لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټۍ دعوت ورکړ. نن تارا شو ګورا یو کارت باندې شل او 13 روپے خرچ راغلی. د کم قوم لوفری او عیاشی چې دې حتی ورسی قوم به خورز ګور خوار غریب په 50 روپے کارت بچا. زما د زوی واده یو سړی ته دوست مې مال ویل جی کارت ماډ نشته مال نه ویل نو به کارت څنګه د مال دا زما خپل کارت نه خراب ده کراله نو د سړی زوی بنئ چرانش ویل ولی مال کراله نو خپې بدر باندې ماتي چې د کاغذ نه زما خپل ته تسپک ګور. دا څه خلق دا بنی آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټۍ خوړلې ده ویل نه مال په ما د پلار حق دی لورک شخوار چې ما ته چاړو د واده ونه مړی لمه چرانه شي ستاسو مړی دی خدای کتا سراله یو زمړو ما والله کمه خدای هم بخ مړی څکه چې مړ شه دا ربو کار دی خلاص یو سادرګه ته تاو کو کوته ولا وکناو سپردم بتو مایه خشرا سپردم بتو مایه خشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. خدای پوهیږي او کار کوي تراشی پتا څو کرا نشي پتا. نن ودونه سنتونه مړی ټول رسم و رواج او د خدای په عظیم قهر دا قوم واده لس ورځونه مخکې به جنډیان انتظامونه پلانی ډنګړي دی او خزه او نر په ویرا قرآن او سنت هم پرېخو خدای پریخي قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک ورک د پیغمبر د لور غوندي نکاح چې نه تړي د لور خدای به د سپک ورک. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا او دین مونږ پرې خېده ځکه خدای مونږ پری عشق کې برکت نشته روټۍ کې برکت نشته ناسته کې نشته ملاسته کې نشته ګرځېدو کې نشته خوراک کې نشته د خولې خوند د دنیا خراب شو. په خوا به د مسرو پیتی چې خوړه د چرګان ته قربان شه اوس چرګان خوري والله که د دال عمره مزه چاله ورکړي خوند د ملک او هغه ذائقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجه د ملک نه وال څه د ظالم حکومتونو د لاسه. هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وکړ وې زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو علم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډیرو که اوس ډیر مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خپل کې مو اوس په پاکستان کې اسلام په خپل کې ډیر دی او پړه کې نشتا. نو داغه د رسول الله د زمانه منافقان دي چې پیغمبر ته براله او بیامنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. نو مالوس په خپل ډیر دی او پړه کې نشتا. په خوا مال په خپل دومره نه او پړه کې ډیرو اوس په خپل ډیر دی د ضیا په حکومت کې خو ته وګوره خلقو دمیم چغي و اسلام 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 په ټي وي کې دا دمه چې دا خبرونه وایي اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجریہ اسلام نجریہ اسلام په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زیار وخت کته نشم چې چرته پیښ شم نو ګورم ورته نو دغه لشمکه چې دا په ټي وي کې لګیا دا اسلام دی الو پټي ور په سر کړی الو پټو ته وګوره بیا غدي دې کې سال جوړ کړی نه خدای بنیاد بس دا زمونږ ملک شو. که اسلام وې په ملک نو خزه ته بدا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په رادیو باندې خبرونه ویلې وې د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا سه د خزه आवाज هم عورت ته پردې سړې به نه و
आवाज اسلام دا دے چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال نه خوا پر دې سړی وانه دا ستاد ملک اسلام دی. واخر دعوانا عزیزانو د عظیم انسان بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عظیم انسانان یوازې په غریبانو کې نه، عظیم انسانان په بادشاہانو کې هم تیر شي. لوی بادشاہ د زمانه بو او هغه به د الله په نيز باندې یو عظیم انسان. علما لیکي چې یو خزا او خاوند ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چې نو داغه متعلق دا مشهور وا چې څوک ولا ورشي او ست توفا او ډالای ولا یوسي نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکړي. نو د خزې خپل خاوند ته وی چې سړیا مونږ خدای غریبان تم دې بادشاہ لا ورشه کنه کسې درکړ. هغه ورته وی چې خزې هغه بادشاہ له خو خلق توفه او ډالۍ وړي نو مونږ سره سدي. خزه ورته وی چې نور څه خو نشتا خو د پشکال میاشتا او بارانو نشوي دي او دا ډنډ ډکی دي دوبونه نو دینه بدر ته منګه ډک کما سر به او تړم او دا ول د خپل ملک توفه یوس ول ډېر خل منګه د ډنډې د وبونه ډکړې دی او سره ولا تړلې دی او بادشاہ چې هغه د 2 میاشتو په مزل لري خزا ور سره شواو میړه د کلی نه بارو وستو د خدای په امان ورته وې او رسخت دا کور ترالو او دسه وک او په مصلا ودرې دا او 2 رکعات نفل یو. عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعات نفل وکي په دې نیت باندې چې خدای زما سہاجت ته او درنه غواړم. 2 رکعات نفل وکي او بیا خدای ته التجا او دعا وکي اللہ تعالی هغه کار بیا خامخا کوي. نفل وکړه مصلی واچولا او په ودرې دا او نفل وکړه. مولانا روم وای چې زن مصلا باز کردا از نیاز زن مصلا باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز. خزی مصلا واچولاو په مانځ کې دعا وکړه. څه دعا وکړه؟ رب سلم ورد کردا در نماز. اے خدایا زما خاوند 2 میاشتو په مزل باندې لری لاړو خدا صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګل واپس راولا. دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاہ ته ورسېد او درخواست وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړی. بادشاہ ویل راننه باسي چې دننه بوتلو سړی په خیر رالی جوړې په خیر شه بچیا څه دې راوړي دي ورته وی ماء الجنه د جنت وب مې راوړي
बादशाह ورته وی ماشاء الله سبحان الله الا لك ګلاسونه راوړي چې دا د جنت او بد ټول د دربار خلق اوس کی ګلاسونه راوړو اندازه وکي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومه او په پراتینو چې داغه ببوین څنګه ای او داغه بخوند څنګه ناول هغه ګلاس بادشاہ اوس کړ او الحمدلله وي او بیا وزیرانو ته وی چې اوس کوي وزیرانو خیال کو چې د 2 میاشتو وبدي او چې بادشاہ اوس کله نو بیا جنې جو سکارو چې نه وېس کړي نو وزیرانم ټولو هغه ګلاس اوس کړو چې وېس کړو نو اوس بادشاہ دې سړی ته وای اسه دا ټکه یاد لرئ چې دا عظیم انسان